یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث په ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک او فرمائی من لزم الاستغفار، کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقر. نجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وسائل، تنگش با والا خدے ختم کی، دا ہر تکلیف نہ بے خدای وساتی. او تنگش چې څومره د انسان باندې وي، تنګ یم، مړه مې تنګ دی، کور کې تنګ یم، بچو سره تنګ یم، ښځې سره تنګ یم، مور و پلار سره تنګ یم، مور پلار بچو سره تکلیف دی تنګ یم، دې نه بے خدای وساتی. یجعل له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا، ہر غم نہ بے خدای وباسي، غم به ورته خدای لري کی، فراخی به الله راولي، کشادگی به رب العالمین راولي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک نے نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو چې څوک همیشه استغفار وي، سونه پیدا شوي، تکلیف، تنگش، سختی نه به لرې شي، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی والا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلوموي، او آیت نه معلوموي، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده، او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی، وی غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند دی، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی راپسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم درځي او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او د څه وایي، وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافی غواړه، بخنه غواړه، الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه، فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې لووري، باران نه کېږي وایه، په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن، زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات، باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا، دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا، عزت به هم دله درکمه، بې عزت یې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اوه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. کرکوټ مختصر وایه، و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله ربی، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی، د هرې ګناه نه، و اتوب الیه، زه ورته راجع توبه مباسم. او که غټ استغفار وی، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، دا وایه. استغفر الله، دا الله نه بخنه غواړم، الذي اغه الله لا اله الا هو، چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زه به مړه شم، الله مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې منځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مباسمه. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نه شو، نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه. د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه، نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وای چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ډېرو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او که داسې نی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایه نو انشاءالله نن نه پس به که خیر مونږ ټولو استغفار به وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کېږي نو دا به وایه په دې الله خوشحالېږي دویمه یو خبره درته وکړم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي دا ټیک ده خبره خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونځ نه دی کړی د مونځونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف کېږي دی بره دی قضا کوي روجې نه دي نیولې د رمضان فرض دی بره دی قضا کوي په دې په توبه نه خلاصېږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دی په زرو توبه هم نه خلاصېږي دی په خپله حج ځي او که په خپله نشي تلی ځان په دې بل سړی دی ولېږي قضاء الفوائد دینه نه خلاصېږي دا خو ډېر اسانه شوه یو سړي به ټول عمر لمونځ کړی دی نه روژه نیولې ده نه حج کړی دی ښه مالدار دی او اخره کې وي الله زما توبه بس دا توتي شو جنت ته لاړ نه 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 دې ته د خدای قرض وي دا به ورکوي دا به لازما ورکوي نو د منځونو متعلق خو د مارونو دا چل کوی چې تاسو انسان دی که تا نه څه منځونه قضی او تلی ده نه نو هر منځ سره یو یو راګرځوی نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي یا دوه راګرځوی او قضا منځ صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د نور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي یو د نور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوځي یو زوال چې د نور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیم قضا منځ کولی شي نو هر منځ سره یو ته مخکې کوه یو ته وروستو کوه 4 رکعاته مازدیګر کې نو مخکې 4 رکعاته یا 8 رکعاته مخکې وکړې ډېره بهتره ده 4 او چې راګرځې تا نه خو هیر دي چې دا کم مازدیګر پهلا لومبې مازدیګر قضا کو نو چې کم دی او که بل ورپسې لومبې شو که نه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبې دی هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو نو چې یو کې بل ورپسې لومبې کېږي لومبې مازدیګر لومبې ماسپښین قضا کوم نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخپله لاړ شه نه بل څوک د ځان په دی ولېږه حج بدل که نه شي کولی ګورې قادر نه او که یو سړی قادر وي د بل نه کېږي او روژه ده نو خیر دی په اوړي کې نه شي کولی جمعې کې قضا وکړه څه خبره نشته او یو پردی حق دا هم په توبه نه معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله که د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم ما به خدای جنت ته بوځي ویاو چې دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې وی را واپس یې که ورته وی تاسو وی وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه او مخ په مخ جنګېږې تختې نه تختېدل ګناه ده او شهید شي الله به دې جنت درکړي او یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جمع دی بالفرض او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي څو ځله شو
درې کرته نو وی الا به جنت ته ځې چې که د دې ګوتې د بند عمره پر دې حق در باندې نشي تللی تر څو دې غدې نیول او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما ته دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کېږي پته دا ډېره اسانه خبره ده پر دې جیب وا مال وا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کېږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بر ګناه در قضا کول الله به معاف کړي چاته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای به معاف کړي چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین به معاف کړي چا سره دې بغض کړي دي توبه واسه حسد دې کړي دي توبه واسه رب العالمین به معاف کړي لیکن کدا پر دې حق در باندې پغاړي دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافي ته غواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې څه دی ورکا والا او کدا دواړه دی نکړل بیا به څه کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي به ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه لور کوي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روزي ذکرونه بلا شي خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړې چې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق من خلک په نن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکاو کم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا ګوري په توبو نه معاف کیږي ها د خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشن پانسی کې دی اپیلو کې هائی کورټ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کومه دا قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چا ورته زوی او توبه واسه معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یاره وی طلاق چا پلان کې دی کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ پس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په مې کې یو کم سل او لری کا خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نه مې بخي وینا به تر او چته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو ورشي کړه لاړ بیا ګرځې دا ما به خدای او بخي چا وته ویل ک پلانتی کې لګي او مولوی صاحب دې ډېر خسړې دي هغه لکه څو کم ور دي وي توبه لوي کور دي هغه لکه څو کم ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سره خو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ هغه لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت مونږه باسو د ګناه چې د ګناګار نه چې کوم د غضب فرشتي صوباسي الله دې مستر خدای دې مستر الته د رحم فرشتي رااله وسکوي مونږ دې صوباسو مونږ وباسو نه سلک سړی وجلی دي مونږ به ځکه صوباسو هغه وی نه توبې روان دي
توبه استر ان ندم توبه چلن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکي لازمه کا کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه او کدا توبه والا ازمکه ته کم خواروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوبه سي نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ازمکه ته وي تبا عدل لري شه دی ګناه والا ته وي ا نه ګو والا ته وي نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کا هغه توبه والا ازمکه ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکه نشو دا څه شی دی دا د خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې باندې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده دا چې پر دې حق پاک توبه نه بخلی کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص نه معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رشوا زموږ دې کلی دا نیا نرونه مال رااله یوم سوال جواب راولېږه بلم راولېږه اوس ته د وی چې ما ته راغون شي ویره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرې دي سو ته وي دا سب مړ نخري شروع کړي فرنچ وته وي که څه شي دی دا فرنچ ګیره د فرعون واګوري دا هغه زمانه نه دا فرانسیسیان اوس هغه سپری دي فرعون ما ولید د فرعون مخکنه دلته په ځنه باندې داسې وګدا غونډه وا او دلته کې څه ټک ټک نو دا فرنچ ګيري دي سو یعنی زه حیران پدې ما دا کشر کول ته بچی مې دي کشران مې دي د ما په دې خبرو مخه پکېږي دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتاله کان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبره ومنه د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه مهرباني وکې مکه پتلون پورې ټوکې وکې ټای پورې ټوکې وکې انګريزو وختو پورې خنداګانې وکې خو خدای خاطر وکې د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مکه نخري پیغمبر پورې روبم نسی سبا کوي بیا قبر کې بس سنگ تپوس کېږي تا نه قیامت پر ورځ به مخ سنگ لګي خدای خاطر وکې بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخري مکوي ګوري الله ډیر خپه کېږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکې داسې بدی راوړي چې په چل به نه پوي نو زما دا خبره چې اوري خپه کېږي دی نه ځکه نن سبا خو چې موږ داسې خبرو کو چې هغه د چا بس باندې سما پیټ را نشي بیا کنځل کوي په مولیانو بس په چا چې پیټ را نشي بیا کنځل کوي نو موږ خدا خیر خبرې چاته کوماله پکې زما خو د نیتوب دکان نشته زه خو تاسو د پاره وایم زموږ خو تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دی وخت کې نه کوم چې هغه دادی خو د خدای درزا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیره دا مکوي یا خپل مزیدار سوچ خشته خپل ګیره پرې ده باغ انسان خخکاری نو ته لبل نخري په داسې شکل کې چا ځان لدلته پټه جوړ کړي چا دا بل شاندان ل پټه جوړ کړي مړ شیطان در پورې خلق خاندای د سګي په دې خنخکاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر کې غټ غټ ټکونه پریخي نن سبا د جنکو غټ غټ ټکونه پریخي دي دا خو د بيزوګانو شکل یې نه جوړ کړي د سګوي تاسو ځان بيزوګانې جوړې کړې دي او دا زما جنکه خوين نوري مرګري داس پریدو پنګل پر مرګرو دي تندر رو غردوا د بیبي عائشه نقشه ځان کې جوړه کړ د بیبي فاطمه نقشه جوړه کړ مرګ جون لري د خدای نیک بخت لاندې په پکې وبنه ور دي انوار او 10 کېږي نه برید مهرباني نو جنکو نن سبا وګدګ د نوکان پرېخي او د خسړو پشان وخت شتایلې جوړ کړي او لکانو د خزو پشان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په لکانو په جنکو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیک بخت خاطر روز به کم نه ومونه نو مهرباني وکړه اول خدا سے مکه نو بیا د نایان دوسترونه چې دي هغه وي مونږه فیصله کړی د کس حکومت کاغذ د قسم مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ را لګل چې دا تاسو بدان اخرو ولاګری نه جوړوي نه مونږ نه جوړو وی چې نه جوړو الکان مونږ سره جګړه کوي او وی بولیانو پسې کانځلم کوي نو د مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نشدا کار مکو خو د شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړي چې دا جګړه مکوي
او نیانو سره اوس هغه مجبور دی یا د دین نه مجبور دی یا د قانون نه مجبور دی یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کوي نو ته ولې ورسره جګړه کوي نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدل کېږي دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت کې په بار ملکونو کې عربو کې ډېر خلک ناست دي هغې ما اوري او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو به نه خفه کېږي زه د شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم نو دغه قصې مه کوئ دغه نمونه ویښته داسې مه کوئ او دویمه خبره دا ده چې کنایانې دله نه